پاکستان کې اویلیبل ریسورسز دي د رینیوبل انرژي، نو هغه کې درې ډیر زیات مشهور دي او هغه داسې دي چې په هغې باندې باقاعده کار شروع شوی دی او باقاعده پاکستان د هغې نه بجلي جوړوي. پای کې سولر پینل ما خبره وکړه، نو سولر تاسو ګورئ د حکومتي سطح باندې تاسو چې د نو ګورئ جوماتونو ته هم دغه سولر پینل میلاو شي. هسپتالونه تاسو په دې کې پی کې وګورئ، داسې هسپتالونه چې د هغې چې کم بجلي ده هغه په سولر پینل باندې منتقل شوې ده. نو اوس هسپتالونو کې هغه مسله نشته کوم چې به تاسو لاړئ اپریشن تیټر به چې د نو اپریشنل نو ځکه چې بجلي نشته یا چې د نو جنریټر کې به تیل نو یا خلک به ناستو پکې به نه چلېدو، ګرمي به وه سخته، یا دا واړه مشینرۍ چې دي نو د دې بجلۍ د وجې به چې د نو دا نه لګېدې. خاریه کې تاسو کو د مردان سیټي وګورئ یا پېښور وګورئ یا د سیټي طرف ته هسپتالونو وایي کې به زه بیا هم ګزاره به وکړه، خو کو داسې کلو طرف ته به چې د نو د بي ایچ یوز شو، آر ایچ سیز شو، بنیادي مرکز صحت چې ورته وایي بیسیکلي، نو هلته به چې د نو که به بجلي بیا لاړه او کلو کې خو د بجلۍ مسلې نو به بیا به نه وه، نو بس هغه عمله به هسې ناسته وه، خلک به راله او د هغې ضرورت به نه پوره کېده. نو اوس هغه کافي حده پورې چې نو په سولر پینل ته چې د نو هغه منتقل شوي دي بجلۍ دا مسله د ګورنمنټ په سطح باندې په هسپتالونو کې هم دغه مسله حل شوه چې کومې ادارې دي نورې هغې هم چې د نو رو اوس دې طرف ته منتقل کېږي. پلان دا دی چې سرکاري ټولې ارګنایزیشنز دي چې نو چونکې د دې د ورځې اپریشنلي سهار 9 نه 5 پورې مازدیګر دې ټایم کې چونکې نور هم لګي، نو دا بیسټ آپشن دی چې سرکاري آفیسز کې یا سرکاري ادارو کې د هم چې د نو 100% سولر پینل لګي. نو انشاءالله امید دی چې دغه به اومشي چې دا وشو، نو لوډ به د وابډې یا دغه بجلۍ د ګورنمنټ چې کومه بجلي پیدا کوي د هغې به کم شي، نو دغه لوډ شیډنګ به هم چې د نو کم شي. اوس داسې ریپورټس دي، داسې ډیټا ده چې هغه تاسو ګورئ تاسو به حیران شئ چې پاکستان کې اوس هم داسې پرسنټ خلک دي د هغې ډېر هائی پرسنټیج دی چې هغې ته بجلي نه ده میسر، بجلي ورته سره شته نه. نو دې سره د سولر پینل سره به چې د نو د دې دا مسله هم حل شي، بجلي به دې ته میلاو شي، ارزانه به ورته میلاو شي، نو ټول به چې د نو د بجلۍ د دې فایدې نه چې د نو هغه مستفید کېږي.